زموږ سره نن چې کوم ټاپک دی دی ریسپایریشن. اوس موږ سره ریسپایریشن څه ته وایي؟ ریسپایریشن دا یو کمپلیکس میکانیزم دی. صرف انټری آف اکسیجن او اکسهیلیشن آف کاربن ډای اکساید دې ته ریسپایریشن نه وایي. ټیک شو؟ څه شي؟ انسپایریشن آف اکسیجن او ایکسپایریشن آف کاربن ډای اکساید دا ریسپایریشن نه دی. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي بریتینګ. ټیک شو؟ نو په بریتینګ او په ریسپایریشن کې به تاسو فرق دا پیژنئ چې ریسپایریشن چې دی دا یو کمپلیکس میکانیزم دی او بریتینګ چې دی دا یو پارټ آف دی ریسپایریشن دی. نو دا زموږ سره اوس ریسپایریشن څه ته وایي؟ چې کله مونږه O2 اکسیجن انسپایر کو، مطلب باډي ته دننه لاړ شي، هلته کې په لنګس کې څه چلو شي؟ په لنګس کې دې سره کاربن ډای اکساید ایکسچینج کی د څه سره؟ د بلډ سره. لنګس کې ایر دی، دا ایر کې دننه بلډ ویسلز دي. د لنګس کې د دې بلډ ویسل سره اکسیجن چینج شي د څه سره؟ کاربن ډای اکساید سره، او دا بیا راشي بهر ته لاړ شي ټیشو ته. په ټیشو کې اکسیجن کمباین شي د څه سره؟ د سټورډ انرژي سره، او دا کم فوډ چې مونږ ابزارب کړی د هغه فوډ سره، او د هغې نه انرژي ریلیز شي. نو دې پروسس، دې ټول پروسس ته څه وایي؟ دې ته وایي ریسپایریشن. نو د ایکشن آف ایکسچینج آف کاربن ډای اکساید اینڈ اکسیجن بٹوین دی ټیشو اینڈ ایٹماسفیر دا دی ریسپایریشن. اوس هیومن ریسپایریټري سیسټم. د هیومن ریسپایریټري سیسټم کې چې کوم ارګن انوالو دي هغه به مونږ ون بای ون وایو، او د هغې ډفرنټ فنکشنز به هم تاسو ته د ارګن سره سره وایو. د ټولو نه اول زموږ سره چې هیومن ریسپایریټري سیسټم کې کم کم ارګن دي، په هغې کې زموږ سره دی نوز، سیکنډ زموږ سره دی نیزل کیویټي، تھرډ زموږ سره دی فیرنګس ورته وایي، فورث لیرنګس، ټریکیا، برانکای اینڈ برانکیولز. دا فرام دی ایکسټرنل ټو دی انساید آف دی باډي دی. مطلب د نوز نه چې موږ سټارټ کو او ډاون ورډ ځو، نو دې ته څه وایي؟ دا زموږ سره پارټس دي د څه شي؟ د هیومن ریسپایریټري سیسټم. په اول زموږ سره څه شی دی؟ نوز. اوس نوز زموږ سره څه دی؟ ایکسټرنل ویزیبل پارټ کنسسټ آف بون، کارټیلیج اینڈ فیټي ټیشو. ټیک شو؟ مونږ ته چې بهر کم دا پوپوزه ورته مونږ وایو دا نوز دی. نو په دې نوز کې زموږ سره خو دا ښکاري اوس د دې ډفرنټ فنکشن دي په باډي کې. د دې که چېرته مونږ خوراک انهیلیشن په خولې وکړو یا انهیلیشن په نوز وکړو، نو په دواړو کې به ډفرنس وي. ډفرنس به ولې وي؟ د نوز زموږ سره یو فنکشن دا دی چې په نوز کې زموږ سره دننه تھریډ لایک سټرکچر دی، هغې ته سیلیا وایي. نو دا ایر چې کله د دې سیلیا نه پاس کیږي، نو په دې ایر کې چې کوم مایکرو ارګانیزم وي، مطلب بیکټیریا وي یا فنجای وي، دا دې سیلیا ته اټیچ شي. چې دا دې سیلیا ته اټیچ شي، نو ایر د دې مایکرو ارګانیزم نه فری شي. نو فری مایکرو ارګانیزم ایر څه شي؟ لاړ شي باډي ته. نو کم پیتوجینیک ارګانیزمز چې دي د هغې نه باډي څه شوه؟ پروټیکټ شوه. نو دا به مونږ څنګه وایو؟ د دې فنکشن به مونږ څنګه وایو؟ چې سیلیا پریزنټ انساید دی نوستریل. نوستریل څه ته وایي؟ پوزه کې چې دا دننه ایریا مونږ ته ښکاري دا سوري، دې ته نوستریل وایي. هیلپ ان دی فلټریشن آف دی ایر. ټیک شو؟ نو دا څه شو؟ ډیفینس اگینسٹ دی پیتوجینیک ارګانیزم شو. زموږ سره سیکنډ فنکشن د نوز څه دی؟ دا نوز چې کوم نوستریل زی، په نوستریل کې چې کوم ممبرین کور کړي دي دغه ممبرین ته څه وایي؟ میوکس ممبرین ورته وایي. میوکس ممبرین ورته وایي، او د دې نه سمال تھک سبسټانس ریلیز کیږي، هغې ته څه وایي؟ میوکس ورته وایي. نو دا میوکس څه کوي؟ بیکټیریا ته اټیچ کیږي، او دا بیکټیریا څه کوي؟ انټریپټ کوي. انټریپټ کوي مطلب دا چې بیکټیریا دننه نه پرېږدي. نو ټو فنکشن شو د نوز، یو د سیلیا د وجې نه او بل د څه د وجې نه شو؟ بل یې زموږ سره
دا میوکس ممبرین د وجې نه شو. اوس سیکنډ پارټ اف دی ریسپایریټري سیسټم زموږ سره څه دی؟ فیرنګس ورته وایي. ټیک شو. اوس فیرنګس څه شی دی؟ دا زموږ سره یو کون شیپ سټرکچر دی، مطلب دا داسې کون په شانتې یو سټرکچر دی. نو دا کون شیپ اور سټرکچر دی او په دې کې هم څه دی؟ کور کړی دی، میوکس ممبرین کور کړی دی. اوس زموږ سره فنکشن آف دی فیرنګس څه شی دی؟ نو فیرنګس چې دی دا د ماوث او د نوز په جنکشن باندې دی. مطلب دا چې کوم ځای ته د شاته سایډ نه زموږ دا نوز اوپن شوی دی او مخامخ په خولې کې چې کوم ایریا موږ ته ښکاري، دا دواړه ایریا دې ته څه وایي؟ دې ته وایي فیرنګس ورته وایي. نو په دې فیرنګس زموږ سره څه فنکشن دی؟ چې کوم ریسپایریټري فنکشن دی، مطلب د نوز نه دا ایر په دې فیرنګس په ذریعه پاس کیږي او په دې کې میوکس ممبرین دی او دا میوکس ممبرین دا بیکټیریا انټریپټ کوي. نو دا شو ریسپایریټري فنکشن. بلې زموږ سره شو ډایجسټیو فنکشن. ډایجسټیو فنکشن یې د څه د وجې نه دی؟ کم خوراک چې مونږ کوو دا خوراک د دې فیرنګس نه پاس کیږي او دلته دا میوکس سره اټیچ کیږي او بیا ډاونورډ رواني. نو دای زموږ سره شو د ډایجسټیو فنکشن. زموږ سره تھرډ پارټ اف دی ریسپایریټري سیسټم زموږ سره څه دی؟ لیرنګس ورته وایي. اوس لیرنګس څه شی دی؟ لیرنګس چې دی دا د فیرنګس نه لاندې کم پایپ دی د ټریکیا او د فیرنګس په منځ کې چې کوم ایریا ده دې ته څه وایي؟ دې ته وایي لیرنګس. ټیک شو. ښه. اوس دا لیرنګس چې دی په دې کې دواړو سایډونو ته داسې دغه دی، که تاسو چېرته پښتو باجه لیدلې په هغې کې داسې ایریا وي، نو په دې لیرنګس کې هم داسې ایریا وي. ټیک شو. دا پایپ دی داسې سایډونو ته داسې، نو د دې د وجې نه په لیرنګس کې زموږ سره څه کېږي؟ ساوند پروډیوس کېږي.